ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هارون ټي وي 1 ډېر زیات مشهور چې هغوی راغلل او په 14 اګست کې دي دلته کې کوریج کوي. د دې سره سره زه تاسو ته خپل اوپینین شیر کول غواړم. څنګه چې تاسو ته پته ده 14 اګست د پاکستان د ازادۍ ورځ ده او همیشه دپاره چې کوم دی دا قوم دا سلیبریټ کوي. د هغو نه وړاندې دې قوم ته 14 اګست مبارکباد پېښ کوو. د دې نه علاوه چې کوم دی خریداریانې سټارټ کړي تاسو وینئ ماشومان راځي، څوک سوټونه دي، څوک جنډې دي. خو د بدقسمتۍ نه ضلع کې د ازادۍ په ورځ هم دغه 144 لګېدلې ده چې کوم مخکې به کومې طریقې سره سلیبریشن کېدو نو هغه دې پورې له هغه هر څه چې کوم دي نو کمزوري شوي دي. د دې نه علاوه سوداګانې چې کومې دي نو سوداګانې د مخکې نه ډېرې ګرانې شوي دي او هغه شانتې خریداري هم نه کېږي. موږ جنډو ته وګورو نو په جنډو کې صرف د پاکستان د هر انسان جنډې خرڅېږي او باقي سټاک موږ ته پاتې دی. د دې نه علاوه روډونه هم ختلي دي. نور کله به چې کله د 14 اګست شپه وه نو زموږ د غونډ مال وتلو دې پورې نه چې کوم دی د باچوالي د وجې غونډ مال هم موږ ته پاتې شو او خلک خفه دي، عوام خفه دي. عوام په هغه شان طریقې سره سلیبریشن نه کوي. نو موږ ناست یو د دې خلکو ته غونډو ته ویلکم کوو، هرکلی ورته وایو او د ازادۍ دا کوم سلیبریشن چې کوم دی نو موږ ځان سره سره دین په دې سلیبریشن کې شریک کوو. چې طبعی کې څونه خلک دي هغوی د 14 اګست حوالې سره کول غواړي دلته راتلی شي اسلم دکان ته په غونډ بازار کې چې کم دی نو موږ د 20% ډسکاونټ لګولی. دا هم صرف په دې وجه لګولی چې تېر شوي 14 اګست کې به کومه خریداري کېده نو دې پورې عوام مایوسه شوي دي، عوام خفه دي. سپیشلي د خان صاحب د ګرفتارۍ نه پس چې څومره زموږ خریداري وکېده نو هغه ډېره مات شوله، ډېره کمه شوله. نو اسلم خان دکان کې 20% ډسکاونټ دی. نو غونډ عوامو ته زما خیال او خواست دی چې تاسو ته هر یو څیز په 20% باندې په ډسکاونټ باندې دې نه علاوه که تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې ډېر منفي پروپاګنډې روان دي. څوک وایي موږ پښتونستان سلیبریټ کوو، څوک وایي موږ کوري جنډې راوړو. چې دا وطن هم زموږ دی، دا ملک هم زموږ دی، دا اداري هر څه زموږ دی. تاسو مایوسه کېږئ مه. دا ماشومان چې کوم 14 اګست سلیبریټ کوي نو موږ له دې حوصله افزایي پکار ده. د دې په زړه کې د وطن دا مینه اچول پکار دي. دې حوالې سره چې د تهبۍ څومره ماشومان دي دا تاسو وګورئ. راځي څوک جنډې دي، څوک میچونه دي او چا سره ما داسې خلک هم ولیدل چې یو سړی راغلی یو بابا هغه سره صرف 50 روپۍ دي او نور هېڅ هم نشته دی ورسره. ما ترې تپوس وکړو ته څه کې؟ وایي ما له د پاکستان جنډه راکړه. نو ما ورته وویل چې بابا ستا مینې ته زما سلام دی، تا ستا کار روزګار څه کې؟ وایي زه دیاړي کوم صرف 50 روپۍ دي را سره او زه راغلی یم او د پاکستان جنډه لم. موږ هغوی ته د پاکستان جنډه سره د پاکستان تحریک انصاف جنډې فری اف کاسټ ګفټ کړل سره د ګفټونو. نو دا زموږ وطن دی. انشاءالله موږ به د دې د پرمختګ دپاره سوچ کوو. څونه چې عوام دی هغوی ته زما ریکویسټ دی چې تاسو سلیبریټ کوئ په ښه طریقې سره. بلکل تاسو مایوسه کېږئ مه. دا زموږ وطن دی. انشاءالله دا پرمختګ کوي. څنګه چې ما تاسو ته وویله چې کوم ملګري موږ خواله راځي او هغه د پاکستان سره محبت لري او د هغوی سره یا پیسې نه یا زموږ د زړه مینه سیوایي نو موږ هغوی ته د پاکستان فلیګ ګفټ کوو او دا فلیګ چې کوم دی نو دا هارون ټي وي 1 ته زموږ د سایډ لګېږي. ډېره مننه. جنډې زیاتې خرڅې شوې د پی ټي آی جنډې زیاتې خرڅې شوې او د پی ټي آی د جنډې ریټ څه دی؟ ګرانه شوې هم ده او خلک هم خلک خوښوي او د نورې جنډې کومې چې د نورې کومې جنډې دي د MP دي د جمعیت جنډې دي نو موږ راوړي دي نه خرڅېږي په دوی تاوان دی. موږ ته اسکات داسې پاتې شو.